نن یو بهترین او طاقتوره وظیفه را در کوم محترمو چې د هغې لاساني نشته دی او داسې وظیفه را د الله جل شانه د نوم محترمو چې تاسو به چېرته په دې طریقه نه وي کړي نو که تاسو غواړئ چې الله جل شانه زموږ حاجات پوره کړي زموږ مسالې ختم شي زموږ ناممکن هغه پریشانۍ مقاصد الله جل شانه په ښکلي انداز په احسن طریقې سره ختم کړي نو د هغې دپاره د الله الصمد یا بهترینه وظیفه ده طاقتوره اسانه هم د هر سړی اسانتیا غواړي نارینه ده که زنانه دی نو د هغوی دپاره دا اسانه وظیفه ستاسو په خدمت کې حاضر ده کم انسان چې حاجات نه پوره کیږي د کم انسان چې مسلې نه ختمیږي د کم انسان چې پریشانۍ نه ختمیږي د هغې ټولو ختمېدو دپاره د الله الصمد یو لاساني وظیفه ده انشاءالله نن یې وکئ سبا به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړی وي محترم مسلمانانو حاجت الله تعالی په یو ورځ کې هم پوره کوي په یو سیکنډ کې هم پوره کولی شي د سیکنډ نه مخکې هم الله جل شانه پوره کولی شي الله جل شانه په خپله فرمایي زه یو څیز ته ویم چې موجود شه نو هغه فورا موجود شي نو دغه رنګې محترمو دې وظیفه کې داسې طاقت الله تعالی ږدلی چې ستاسو حاجت به الله جل شانه ضرور پوره کوي لہذا وخت مه ضایع کوئ او راځئ دا وظیفه را سره انشاءالله د زړه په یقین پوره سوچ او تصور او په ښکلي انداز سره وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي افغانستان مسلمانان دي پاکستان دي په امریکا کې دي په انګلینډ کې دي په برطانیه کې دي دغه رنګې نورو ملکونو کې دي سویزرلینډ کې دي ټولو مسلمانانو ته الله جل شانه د زړه مرادونه پوره کړي او الله تعالی په هغه څه خوشحاله کړي چې په څه خوشحالېږئ او الله تعالی مو هغه ټول خفګانونه پریشانۍ حاجتونه پوره کړه کوم چې تاسو غواړئ محترم مسلمانانو وظیفې به تاسو ډېرې کړې وي انشاءالله خو لیکن دا رنګې وظیفه به هم چېرته نه وي کړې دا وظیفه د هر قسم حاجت دپاره لاسانی دی لاسانی مطلب دا چې د دې په شان طاقتور عمل به انشاءالله تاسو چېرته بیا نه مومئ دا د هر رنګه حاجت او مقاصدو دپاره دی ګوره څونه مرتبه ویلی کېږي لومبی تاسو ځان پوهه کوئ چې کم حاجت دپاره څونه پیرې دا وظیفه کولی شئ که ستاسو د رشتې مسله ده که ستاسو د محبت مسله ده که ستاسو د کاروبار ده که د قرضونو ده که د هر رنګه حاجت ته نو د هغې دپاره دا وظیفه تاسو شروع کړئ د دې وظیفې درې طریقه کارې دي صحیح شوه لومبنی عمل دا د محترمو چې د هر فرض منفس به دا وظیفه 314 پیرې کې د هر فرض منفس به دا وظیفه 314 پیرې کې مخکې وروسته به ترې 11 پیرې درود ابراهیمي وي لومبنۍ طریقه دا شوه د هغې نفس انشاءالله ستا حاجت په الله تعالی سباله پوره کوي انشاءالله چې الله تعالی یو غواړي ها دا ګارنټي زه نه در کوم خو لیکن زه یقین سره دا خبره کولی شم چې الله تعالی نه چا په یقین سره دا وظیفه وکړه په یقین سره یې وغوښتله نو الله تعالی به پوره کوي دویمه طریقه دا د محترمو چې روزانه 1111 پیرې وایي پابندۍ سره او مخکې وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي وایي او دریمه طریقه محترمو دا ده چې د چا کاروبار نه روانېږي د چا رشته نه کېږي د چا باندې قرضونه وي چا کې بیماریانې وي یا نور مسایل وي هغه نه پوره کېږي نو د دې وظیفې ختم تاسو وکړئ د ځان لپاره ختم به دا رنګې کوئ محترمو چې تاسو به یعنی 1,25,000 پیرې 1,25,000 مرتبه به د دې وظیفې ورد کوئ په څو ورځو کې به کوئ دا ستاسو پورې ده که په 10 ورځو کې کولی شئ که په 2 کې کولی شئ که په 1 کال کې کولی شئ څومره مزر وکړو عمر زر الله جل شانه حاجت پوره کوي دا درې طریقې یاد کړئ چې کومه طریقه راته اسانه وي انشاءالله په یقین سره په د الله تعالی نه په ژړا او فریاد سره انشاءالله دا وظیفه وکړئ موږ ته هم دعاګانې کوي موږ تاسو ته کوو او سورت مزمل وظیفه چې ما بل ورځ اپلوډ کړې وه نو یقینا چې هغې باندې الله تعالی زما حاجت پوره کړی کم حاجت زه تاسو ته اوس ویم
مونږ یو لس مرلیزې او هغې دپاره ډېر کوششونه مونږ وکړو چې الله تعالی یې خرڅ کي زموږ د کور مسله ده، لهذا هغه نه خرڅېدو. ډېر وظایف هم کړي وو، لیکن د صورت مزمل وظیفه ما پخپله شروع کړه په شاګردانو باندې، او روزانه تقریبا 240 پیرې په هغوی باندې زه ویم او تاسو دپاره هم د هغې دعاګانې کوم. الحمدلله هغه ځای الله تعالی خرڅ کړو په ښکلي انداز سره، الله تعالی په فضل او احسان سره. نو انشاءالله د صورت مزمل هغه وظیفه چې ما کوم اپلوډ کړې ده نو هغه در سره انشاءالله شروع کړئ. که چاته معلومات نه وي چې دا به څو پیرې کوو یا څرنګې به یې کوو، نو موږ سره انشاءالله رابطه وکړئ، د هغې طریقه به درته هم موږ وښایو، هغه طریقه باندې انشاءالله دغه صورت مزمل وظیفه شروع کړئ. انشاءالله چې هغه مې 2-3 ورځې وکړه، تاسو ته په خپله اندازه ولګي چې الله تعالی به ستاسو حاجت ورسره پوره کړي انشاءالله العزیز. موږ ته هم محترم مسلمانانو دعاګانې کوئ، موږ تاسو دعاګانې کوو، الله تعالی دې ستاسو هم د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي. زما هم انشاءالله د عمرې ترتیب هم روان دی، د هغې دپاره هم د صورت مزمل وظیفه ما شروع کړې، او انشاءالله ډېر زر به انشاءالله الله تعالی ما خپل کور ته بوځي او تاسو ته به زه انشاءالله دعاګانې کوم او تاسو ته به انشاءالله